د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې دوی د 400 د هسپتال د شخصي کولو پریکړه کړې ده او په دغه اساس به هغه په مالی توګه اسوده خال شي. خو د وزیر دغه بیان ته ډاکټرانو پیرامیډکس اسوسییشن سخت غبرګون ویلې دي او وایي چې دا شخصي شو نو په هسپتال کې او په پیس مریضان کتل کېږي چې د عام ولس په جیبونو به نور خوم بوج راشي. 13 روز د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي فضل محمد خان په خوجه کې د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په یو خورشي ویډیو کې ویلي دي چې دوی به 400 ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال وومن اینڈ چلډرن هسپتال به یو لسم MTI شي نو دغه سره به د فاندینګ زیات شي او د علاج غونټه سانتیاګانې به پکې برابر شي. خدا چې MTI ستوي او دغه سره به عام ولس ته سګټي او تاوانونه رسي نو د 400 د صحت کارپوه ډاکټر اشفاق خان وایي MTI دا شی دی کنه چې دا ټول سیستم به د حکومت د ډایرکټ کنټرول نه لاړ شي. د پرایویټ کسانو د ضلع کې د درېسلورو سیاسي کسانو یو ګروپ په جوړ شي چې هغه کې ضروری نه چې څوک ډاکټران یې پاغه کې فوجیان کې دي شي ډاکټران کې دي شي یو خدا کارو شي چې سرکاري نوکرې به د دې هسپتالونو نه ختم شي. دویمه خبره پکې دا ده چې د دې مشري به عمده پولیټیکل کسان کوي او دا به د حکومت د نگرانۍ لاړ شي دا به د پولیټیکل کسان دغه کوي. دریم به دغه دی چې مطلب هسپتال ته به د سرکاري فندینګ ختم شي دی به وته وي چې تاسو خپل فند جنریټ کوي سبا دوی ور کوي او د اغه نه به وته دغه کیږي. نو دې سره چې څنګه په علاج کې شو چې د ټول ارث فیسونه به سره زیات شي لکه پرایویټ پشي. د سلورمې درجه د ملازمینو د اتحادیې پیرامیډیک اسوسییشن صوبایي صدر نبی امین د حکومت دغه فیصلې غندنه وکړه او دغه پراتلون کې وخت کې د عام ولس په جیبونو ډاکه وبلله او ویل چې باید خلک د دې په ضد راپاسي او دوی به خوم پر احتجاجونه کوي او عدالت ته به خومزي. ملازمانو ته پکې هیڅ قسم له نقصان شته او یقینو کوي د عوامو مریضانو ته پکې انتهایی نقصان دی. زما خپل به زدا وایم چې دغه ته زما بیمار راځي د 400 غریب دی هسپتال ته راځي نو هغه ورسره د صورت حال وکړ اتفاق او اتحاد سره ما اوسم خپل کسانو ته په ګروپ کې دا خبره وکړه خجاري چې به خپل جی چې کم ګروپ ته دا یو شي او لړ شي الته کې دا یو پارټي مشر چې کم دی ضلعي صدر سره ملو شي او غي په دې خبرو پی کوي د کم یو منسٹر د کم یو MP د کم یو دغه خان سړي راغله 400 هسپتال کې مریض داخل کړي دا غي هر بیمار چې په خو هسپتالونو کې دا 400 هسپتال به ان شاء الله دا بچو او د دې لپاره به د عدالت دروازه ټکو او خپل आवाज وشتو. د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند په صوبه کې یو لس هسپتالونه شخصي کړي چې دروازې په حساب پکې ټاکل شوی شمیرې پورې مریضان کتل کیږي او بیا وروسته نور په پیس کتل کیږي چې دا خال د 400 هسپتال خوم کوي خو په سیاسي ګوندونو کې ورته جماعت اسلامي خوم دغه فیصله رد کړې ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400